فيما يجوز سشه جائز دی ولی یتیم د پارا ان ینال چې دا حاصل کی د مال د یتیم نا ولی د یتیم د مال د یتیم نه سشه حاصل ول شي سشه واخلی سشه اخري سشه ورته ملاوي دي شي اغسل د کوم شي جائز نه وایا قال حدثنا حميد بن مسعود عن خالد بن الحارث حدثه قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم د ما د پاره یتیم نه قالا نو چې دا خبره وکړه او زه غریب نبی له سلام ورته فکل من مال یتیم کا خوراک کو د مال د یتیم نا غیر مسرفین تنه چې د اسراف کوونکې اسراف مکوا غیر مسرفین تجاوز د حاجت نه مکوا ولا مبادرین چالاکی مکوا د ویر د وجه چې دا بغټ شي خپل مال به وهلی زرزر اخرى ولا متأثل او امدارنگا جمع کون کې د مال مکیګه د ځان د پارا تجارت پکې کې تجارت د پکې وک کله چې بالغ شي یتیم تراسل مال ورکی او ګټ ټوله ځان د پارا واخلې داسې مکوا تجارت د مال د یتیم کې وک نو دی وجنه تا تجارت کړي پیسې دی غېدي نیم ځان تک او نیم چې د یتیم تکا ځکه نبی رسول الله ورته وایي او قرآن حکیم کی مولا تبارک و تعالی فرمائی ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف سړی غریب دی مسکین دی په جایز طریقې باندې مال یتیم خوړلی شي کیفیت د اکل بالمعروف مفسرین د دې تفسیر کړی دی هغه دار چې په اطراف د ګوتو باندې خوراک او اسراف مکوا د دین اغوندما خجامیت نما غوند یتیم خدمت کې داغي مال تصرف کې ابراهیم نخعی وی د هغه زمانه سرکتان ما غوندا یمنی صادرونه ما غوندا دومره شی واغوندستا عورت په باندې پټ شي دومره خوراک وکستا ولګ په باندې بند شي سره کړو پسې کبانو پسې سره کړو چې دینو غوخو پسې ګډانو پسې مګردا بلکې سبزی وغیرہ دومره ولګ دې په باندې بند کا او بعد معنا کې یو معروف داده خوراک د میوه د کجوره وکا د دې چې دینو سوکا غړي بيزي پین واغي پي وسکا کجوره کته پورته کې خوراک ته نه کوا بچو تورا پات شو سپرو سپین دي واغي نس شي ماخلا غورته بیرته واپس کا امام قرطبي معنا کوي ومن کان فقيرا فليأكل بمعروف معنا دادا وان کان غنيا فاجره على الله کچیتا غنی وی اجر په الله دې ک مسکین وی خوراک دې بالمعروف کوي معنا دار د خپل ځان دې نازل کی په منزله د اجیر باندې ځان مزدور فرض کړي تا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي نو زاوی د خپل نفس د الله په مال کې داسې نازلوما لکه په منزله د مال د یتیم کې د بیت المال کې دا نفس داسې کوما لکه مال د یتیم کچیتا مستغنی م بے پروايي مزانت ساتم نخرما کچیتا محتاج من خوراک کو مبل معروف په جائز طریقې باندې خوراک کو ما او چې کله د مالدار شمه خوراک میکړې واپس ادا کو ما او فقها حضرات ویا تو لګیږي عقل به معروف څه شه ده خوراک د اقل الامرین کا اجرت کوي مغه نواخلا او امدارنګه قدر د حاجت کوي هغه نواخلا قدر د حاجت تا ډیر دی اجرت کم دی اجرت ته واهله قدر د حاجت کم دی اجرت ډیر دی نو قدر د حاجت ته واخله لیکن علماء اختلاف پدې کې چې مالدار اشلی واپس کې وکنه واپس کې امام شافعی رحم الله دو قول راغلی او دا واپس کا دویم دا مو واپس کوا زکتا خوراک کړي په اجرت د عمل باندې غریبي مسکینی صحیح مسله دا او بعد وینا چې واپس شین بیت مال چې دین هغه دا واپس کا امام مسلم یو روایت نقل کړي د حضرت عائشہ رضی الله عنها هغه دا وی په دې قول د باری تعالی کې ومن کانا واغه سوق چې وی مسکین او غریبي فلیاکل بالمعروف هغه دا وی دا نازل شوی د آیات دا په مال د یتیم کې دی دا هغه سړی متعلق ده چې مال د یتیم کته پورته کوي دا غي اصلاح کوي کچې دا ورته محتاجین خوراک بالمعروف دي تینه وکي بالمعروف دا تینه وکي قوم دارنګ زید
ابن اسلم وی د آیات منسوخ دی، د آیات منسوخ دی. یتیم مال خوراک مکو. ان الذين ياكلون اموال اليتامى چې مالونه د یتیمانو خوري په ظلم باندې د پګېړو کې ور ځان ته جمع کوي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، هغه وی به خرمه او جمهور علماء اخرى یا منسوخ نه دي، جایز طریقې باندې خوراک وکا او معروف طریقې باندې چې شریعت کوم حد مقرر کړي اقا طریقې باندې خوراک وایا. باب دې په بیان دي کې راغلی چې کله یتیم توپ کله قطع کېږي، یتیم توپ نه به تکل وځي وایا. وبه قال حدثنا عبد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خالي عبد الله بن ابي احمد قال قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد سلام النبي صلى الله عليه وسلم فرمایي نشته د یتیم توب ورسته د بلوغ نه چې کله بالغ شل هغه نه یتیم توب چې جنو دا نشته ده. کله سړی بالغیږي د کې اختلاف ده چې 15 کاله پورا شي. د کې حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا وایي مازان پیغمبر اسلام ته احد کې پیش کا د 14 کلونو ماته اجازه ونکړه، خندق چراغ مازان پیش کې 15 کلونو مې اجازه وکړه. او فقها وایي د احادیث نه اخذ کړي دي بلوغ د غلام په درې طریقو باندې را دي، احتلام وشي، احمال وشي، انزال وشي، په دې باندې بلوغ را دي. کله دعوت وکي کدا باندې بالغ نشي تر دې حد پورې چا 13 کال پوره شي. بلوغ د جاری را دي په حیض باندې، په احتلام باندې، په حبل باندې، کدا نه وی چې 19 کال پوره شي. دا د احناف مسلک د امام ابو حنیفه صاحبین وی چې غلام جاری 15 کال شي دا بالغيږي. د اصل کې د اختلاف چراغله دا په اعتبار د صحت سره دی. باج سړی وی مټکوروي، باج جنوي مټکوروي، د ډیر عمر وی ته دا ماشومه دا واړه دا هغه زر نه بالغي. باج تندرست وی او صحت حوي جوارح اندامونه خوي، هغه الګ چې کم دی 15 کلو ته ورسیږي بالغيږي. او کما ټکوري وی کمزوري وی نه بالغيږي نو 13 کلو ته ورسیږي جنې 9 کلو باندې بالغيږي چې صحت برابر وي. کله داسې کمزوري وي هغه ورسیږي چاته 15 کلو ته به بالغي. بعض صحت نه برابرې داسې و اته کلو 9 کلو ته چې دا غټه خزه ده، دی وجه نه هغه د صحت سره تعلق وایا. ولا سمات یوم الليل نشجب کېدل یو ورځ شپې پورې دا سمات د عبادت د اهل جاهلیت نبی له سلام د دینه من کړي چې پیغام ذکر کوا، اسکار کوا، تلاوت کوا، د الله عبادت کوا. امام نووي رحم الله امام شافعي نه نقل کیا صمتو یوم چې دینو ال الليل صائم وغيره د پاره بغیر د حاجت نه دا مکروه دی. او بعد خلوی چې دینو چپ دی وسیږي دا کان صائمه د پاره اصل په شریعت کې نه سره، شریعت من قبل دا د پاره اصل شتا. زمون په مذهب کې چې په مدار کافرانو عادت دی ودایو ملت چې دینو چپ پات شو یو ثانیه یا 2 منټ چپ پات دا کافرانو عادت دی. زمون په عادت کې خلص په هغه نماز قرات کار کوي، تلاوت کوي، د الله عبادت کوي، ذکر کوي، بندگی کوي، دعاګانې وکړي کې تا اجر او ثواب وایا. او ما جاء بالتشهير باكل مال اليتيم خوراک بغیر د حق نه چې خوري دي کې سخواله راغله شوه. وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الحمداني وقال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن يزيد عن ابي العيسي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبا سمل موبقات ځانو ساتي د او سيزوننا چې هغه هلاکون کې د انسان هلاک انسان چې دینو هغه تبا کوي هغه نه ځانو ساتي وایا. قيل يا رسول الله وما قال اشرك بالله اشرک بالله د الله تبارک وتعالى سره شریک جوړول، د الله په ذات کې شریک جوړه، د الله په صفاتو کې شریک جوړه. دویم سحر دی. سحر ستې صرف شی عن وجهه، انواع د سحر چې دینو دا ډیر دي. بعض سحر د کذابینو دی، بعض د کشدانینو دی. نو دی وجنا سوګ عبادت د بوتانو کوي، سوګ په پیریانو معلومي، سوګ په څه طریقه، سوګ په څه طریقه باندې معلومي، او بعض النفوس قویو باندې معلومي، او بعض موږ ارواح ارضیو باندې شي چې دنو دا معلومه وو، جنیات باندې معلومو، په خاپرو باندې معلومو، دا سحر جادو کیا وایا. وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل ربا وابن مال اليتيم وتولى يوم الزحف. یوم الزحف د جهادنا لقاد عدود پاره چې وسو طاقت دکېږي ورسره وایا. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مؤمنات نو په حد کبیره کې خلاف ده. مسلم کې به تفصیلا نشي ان شاء الله.
نو څوک وایي ګناه کبیره چاته وي یو قول دا دی چې موجب د حد وي چې حد لازمي ګناه کبیره ده دویم قول دا دی چې وعید په نسل کتاب سره راغلی سنت سره دا ګناه کبیره ده وعید راغلی دی چې مال د یتیم دی خپل جهنم ته بدی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها جهنم ته بدی دریم قول دا دی هر ګناه چې هغه سره وعید راغلی وي یا لعن راغلی وي دا کبیره ده لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الظالمین سلورم قول دار هر هغه ګناه چې صاحب اور ته داخليږي چې وعید راغله چې اور ته به داخليږي مال یتیم دی خور مسلمان دی برنه حق او وجل سازه سشری دا جهنم دی او دلته و ګناهونه ذکر شو دی جواب داده چې و ګناهونه ذکر شوی دي حکمت په اختصار کې په سبعو باندې څنګه دی سوګي دا مفهوم د عادت دی دا حجت نه دی سوګي اولا علم نبی له سلام ته ورکړې شو د مذکوراتو بیا علم ورکړې شو به ما زاده او سوګي نه د اختصار واقع شوی په اعتبار د مقام سره په نسبت سره سائل تا چې د چا واقع شوی دا واقع شوی دا د دغه په اعتبار باندې دا لوی ګناهونه دي دي ته لوی عظیم شان ګناه ویل کیږي هم دارنګا دا لوی ګناهونه دي چې وعید به نار راغله یتیم مال دی اخړل برنه حق ګیره دي د چان د ککړه جهنم نا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مسلمان او وجنی زید جهنم دی دا ګناه کبیره د دالو یا ګناه دا ځان په پوي کا د التلو یا ګناه د وچ مسلمان وجل ناروا دی حرام دی دا لو یا ګناه دا لوی ګناه دو کته چې مسلمان وجنم داغي وجل ما ته حلال له نو دی صورت کې ته د اسلام نه خارجيږي د اسلام نه خارجيږي دا ډېر د افسوس خبره ده دا سه علما شته دا سه خلک شته چې داغي خبري ووري ځان ته صوفیان وي ځان ته علما وي ځان ته پیران وي ځان ته نیکان خلوي ځان ته مظاهرین وي ځان ته مبارزین وي د دین او د حق د عیان وي هغه دا څه خبره کوي دا فلانه مولا فلانه عالم د دې وجل روا دي جایز دا فلانه عالم د دې وجل روا دي جایز بس دا یو فتنه او فساد د کافرانو د مسلمانانو کې اخته کړي دي او پیسې چې دنو ورکي او کافران دا تربیه کوي او د مسلمانانو بچي په غلطه طریقې باندې هغه استعمالي او هغه کشران ماشومان بچي هغه د ځان نه خبر نه دي هغه مور د دین ښکاری هغه ورته دین ښکاری کله چې امریکایان افغانستان کې وو د امریکایانو په مرکزونو کې داخل کې د خوارج تربیه کېدل د دې بنیادی مرکز چې دا د جلبات جازونو په میدان کې دلته به خوارج تربیه کېدل او دې نه به وستله یا لګل غرونو ته یو قابل خاطر الته دې تربیه کوي بیا چې کسان ونیول شو هغه ویل دلته زمونږ تربیت کی او دا ذهنونه ورته برابرۍ استادان نیولي غټي غټي ګيري او غټي غټي سني منځونه کوي او پیسې چې جنو کوي داسې منځونه کوي عبادتونه کوي ځان نږدې کړي وي په دې باندې مسلمان دوکه کوي او داسې د اسلام نه ودی حدیث کې راځي لکه څنګه چې ویخته د کوچو نه یاد وړي نو باسي ځان نم خبر نه دنیا کې دنیا ټول دنیا کفر نیولې کافرانو ظلمونه کوي مختلف ملکونو کې په مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کوي دا څوک چې ځان ته د دین داعیان وي په یو کفر ملک یو ځای کې دی ثابت کړ چې موږ پلاني ځای کې امریکایي کافر ملک دا څوک ثابتول شي نه په دې مقدس مکه به دا څوک ثابت نه دي ودی وای چې موږ امریکایي وایو ودی موږ برتانوي وایو ودی موږ پلاني ځای کې سفارت والو زو دا دومره بی غیرت بی خوند خلی چې د دې د فتنو په سات ټول په اسلامي ملکونو کې څومره اسلامي ملکونو دي 22 ملکونو کې د دې امریکایانو د لالچ او پیسو باندې دا پیسې دا ډالر خو ډېرې دی په خداولې خو چې کم مضبوط ایمان والا مسلمانانو هغه ورته ټینګ شو هغه دې پیسو په لالچ کې رانه هغه رانه دا د پیسو او مسلمانان او دی اوغلی هغه ځان سره مسلمانان چې دین هغه ملګری کی
نو ته دا سوچ ځان سره وکړه چې یو کافر چې ته دی وجلې یو ځای کې د کافر سره مقابله راغلی په عراق کې دی یو امریکایي مړ کړی په شام کې مړ کړی په سوریه کې مړ کړی په افغانستان کې مړ کړی په پاکستان کې مړ کړی دنیا په نور ملکونو کې په یمن کې په قطر کې په یو ملک راوال اسلامي یو کافر وجلې مقابله کړي نه د دې مقابله د مسلمان سره واړي مسلمانانو مابین کې اختلافات واقع مسلمانانو مابین کې د هغې په مابین کې تفرقه چې دی نو هغه د واقع په یو نامه باندې او په بل نامه باندې مسلمان ووایي بیا د مسلمانانو ملکونو کې دلته څومره د بېدنۍ اډې دي د زنا اډې دي د غلا اډې دي د جوارۍ اډې دي د سود اډې دي خو دې هم تباه او برباد کا چې لکه څنګه نبي علیه السلام ویلي دي چې الخوارج کلاب جهنم دا د جهنم سپیان دي دا سپیان الله هم د جهنم سپیان خو یې الله نورم سپیان کا چیرته د دې د بېدنۍ یو اډه خو والده موږ به دا یو کارنامې وکړو فلانی دې کې سینما والده فلانی دې کې جواری اډه والده فلانی دې کې اغي دې کې د لیواتت اډه والده دلته د کافرانو مجمع دنیا کې څوک ثابتولی شي نه دا بېدیني دا یو حد لري دی بیخي د حد نه تجاوز کوي ستا دا بېدین دی دا ټول څیزونه دې پرېښول دا ټول څیزونه د بېدینۍ اډې دې پرېښولې دیندارۍ اډې پسې راغلی مدرسې ته راغلی جماعت ته راغلی د الله دین د الله کتاب قرآن حدیث دې ته راورسېدلی کافر دې پرېښول فساق دې پرېښول فاجران دې پرېښول په مخ د ځمکه باندې مخلص دیندارا د الله دین ته وفادارا د دین خدمت کوونکي علما مبلغین واعظین الله ته محبوب خلق اولیاء الله د انبیاء وارثان ستا دا بېدیني حد هغې ته راورسېد دا خو دا فسق و فجور دام یو اندازه لري دا یو حد لري دا الله داسې کاڼې کړي ورانې کړي صم بکم عمي فهم لا یرجعون چې دوی سترسې خدای پاک وړاندې کړي دي دا دومره دنیا کې بېدیني خوره د هغه ټولې پرېښوله مدرسې پسې نښتې دي د الله کتاب پسې نښتې دي احادیثو پسې نښتې دي د قرآن او د حدیث عالم پسې نښتې دي هیڅ چا نه ولې پلاني ځای کې د کافرانو یو وزیر هغې مردار کړه پلاني ځای کې عالم شهید کړه پلانی ځای کې عالم شهید کړه په ټول اسلامي ملکونو کې د علماو پسې نښتي دا بېدیني خو اندازه لري دا یو حد لري یو اندازه لري دا بېخوندتوب هم یو اندازه لري چې سړی دومره بېخونده بېغیرته شي او دومره بې ځان ته چې دی نو هغه مسلمان وایي د مسلمان په وجلو باندې فخر کوي ګناه باندې فخر دا کفر دی په خپله چې ګناه باندې فخر کوي او دا ډېر بې خوند او بې غیرته بې عزته شرمېدلي دا کلاب جهنم دي نبي علیه السلام په وخت کې عثمان رضی الله عنه د دوی د لاسه شهید شوي امام حسین د دوی د لاسه شهید شوي علي رضی الله عنه د دوی د لاسه علي رضی الله عنه مقابله وکړه صحابه کرام په سونو صحابه کرام شهیدان هغه د دوی د لاسه دا څه نوي خل نه دي هغه وخت کې فتنه او فساد جوړول هغه وخت کې د افراط تفرید واقع کول مسلمانانو مابین کې تفریق واقع کول اختلاف واقع کول د هغه زمانې نه د هغه وخت نه در روان خلني او همداسې راغلي دي او دا به چلیږي او روان دي هغه مسلمانان هغې باندې افسوس دی چې یو څو روپیو دپاره هغې ولګېږي هغې د مسلمان مرګ هغه جائز دی خو اسم خدای شرمولی دي کلاب و جهنم دي جهنم ځای دی تاسې دا دومره څیزونه پرېښودل دې حد ته راورسېدل دې حد باندې تاسې پکه کېښول چې اسلام و دین
او د هغې د انبیا وارثان هغې پسې رالاغه درنه محفوظ نه دي او بې ځان ته مسلمانان وایي او تکړه مسلمانان وایي او دې سره بعضې بې خونده او بې غیرته ملایان مسلمانان نیکان پیران بعضې دی وایو یاره د فلاني مرګ خو چې دی نو جایز دی د فلاني مرګ خو روا دی یو دا خبره کړې دی چا په خبره باندې چا مرګ څنګه جایز دی ځان ته عالم وي ځان ته مفتي وي ځان ته مبلغ وي ځان ته پیر وي د الله لعنت دی په داسې علماو په داسې مبلغینو په داسې پیرانو باندې چې هغه د یو مسلمان وجل ځان ته حلال او جایز ګڼي او په دې باندې فتوا ورکوي دا څنګه علم دی دا څنګه پیری د مریدي ده الله حضور ته به نه ورځي الله تبارک تعالی ته به ودرېږي نه الله تبارک وتعالی ورنه تپوس نه کوي حدیث کې راځي چې چا اوق ویل اقتل نه دی ویلي د چا په حق کې ویل اوق و په دې اوق باندې به دا انسان ورځ د قیامت کې الله جهنم ته داخلي چې تل ویلي نه دي په دغه اوق کلمه باندې به جهنم ته ځي بیا ته یو انسان وجنو د هغې وجل جایز او حلال ګڼه الله تبارک وتعالی نه بیا سوال کوي چې ما معاف الله به تا داسې معاف کوي چې دومره خل علما بے جهید علما کرا علما په هر ملک هغه عالم پسې کېږي چې د هغې نه خیر خورېږي هغه چا پسې کېږي چې هغې نه دین خورېږي نفس علما هم نه وجني چې هغه داسې یو عالم وي داسې خلک هم نه وجني هغه خل وجني چې هغې په زرګونو په سوونو شاګردان چې څومره شهیدان کړي پاکستان کې راواخله د حسن جان شهید رحمه الله مولانا عادل سے مولانا سمیع الله سے داسې خلکو پسې دی ګرځي چې هغه خلک هغه انګوشنما چې دی نو خلوي هغې کې د دین خورېږي هغې د مذهب خدمت کوي د اسلام او د دین او د قرآن او حدیث هغه خدمت کوي او په دې باندې دا بزدلانه عمل باندې نه د الله دین کې کمواله راځي نه رکاوټ راځي نه مسلمانان بې حوصلې کېږي مسلمانان په شهادتونو باندې د هغې حوصلې نورې موچتېږي نورې مخکې ځي هغې په دې باندې واپس کېږي نه او موږ دا وایو چې دی دا بېځای دا شومو اغراضو ته دا شومو اهدافو ته تر څو چې مسلمانان ژوندي وي علما وي مشایخ وي دا مبلغین وي دا نیکان خل وي دا اولیا وي دی به شومو اهدافو ته دا خل هېڅکله مو نه رسېږي چې څنګه ذلیل دي ذلیل به وي څنګه ناکام دي ناکام به وي او څومره چې ذلت سره مخامخ دي د هغه زمانې نه چې علي رضی الله عنه ووجل او تباه او برباد کړه قیامت پورې به ذلیل وي دی شوم اهدافو ته نه رسېږي دا دین د الله دی دا دین د یو مولا نه دی دا د یو شیخ نه دی دا د یو پیر نه دی دا د یو ولی نه دی انسان نه دی الله دین دی الله پاک به ساتي خو زمونږ د عقیده ده چې حوصلې په دې نه خرابېږي او دا خل به هېڅکله شومو اهدافو ته دا ونه رسېږي چې د مسلمان وجله هغه ته ذاتې دا ماته حلال دی او ما د افتخار خبر کړو فخر خبره وکړه هېڅکله به دې اهدافو ته انشاءالله زمونږ دا امید دی چې دا ونه رسېږي او الله به د علماو ته د مفتیانو ته د شیوخو ته دغه شهادت منظور کړی وي دا یو لویه مرتبه ده چې هغې ته میلا شو دا په تقدیر کې لیکلې وه او موږ به دا کوو چې الله دې ورته د شهادت نورې درجې هم ورته نصیب کړي او موږ به دا دعا کوو او انشاءالله تر څو چې مسلمانان دا علما دا شیوخ موجود دي دی به د شوم اهدافو ته انشاءالله هېڅکله ونه رسي وایا وبه قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وقال حدثنا معاذ بن علي قال حدثنا محمود الشداري قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن سنان قال حدثنا عبيد بن عمير عن ابيه رضي الله تعالى عنه وعنهم انه حدث وكان له صحبه ان رجلا حدثه حدیث بیان کړی دا عبید ابراهیم او عبید ته دی حدیث بیان کړی دا چا د عمر وکال له د عمر د پاره صحبتنا دا عمر حدیث بیان کړی دا عمر د نبی له سلام صحابي مو وایا احیاء و امواتنا استحلال د بیت حرام په قتل باندې وکي یا ښکار کې یا قتل ونی کې وغیرہ قبلتكم هو الذي يستقبل يتوجه اليه الناس احياء وامواتا فجندان کې مخ قبله د کوي و امواتا په زمانه د حیات کې په مانده کې و امواتا په حال د صلات علیها چې مونږ په باندې کېږي مړي باندې خل مخ قبله د کوي یا تحویل د مخ د مړي کې چاته قبله تا وایا باب ما جاء في الدليل على ان
باب دې په دلیل په دی باندې چې دا کفر دا د جميع مال نه دی ټول مال نه دی نو کفن دا د جميع المال نه دی اول به کفن مخکې کې یا د دې معنا کې دي تجهیز دا به مخکېږي په دین باندې ځکه سړی چې مړ شي نو هغې دپاره حقوق متعلق کېږي اول تجهیز و تکفین دی نو هغې نه بعد به دین دی هغې نه بعد به وصیت دی نو هغې نه بعد به میراث دی اول تجهیز و تکفین دی هغې نه وروسته به قرض ورکړې هغې نه وروسته وصیت عملي کېږي هغې نه وروسته چې دی نو میراث وایه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حبان رضي الله تعالى عنه قال وصلته من القدر يومي ولم يكن له الا نمره قلنا اذا عقينا راسه خرجت رجله واذا نو دا وای چې ودا پور د وحد کې شهید شو دي سره مال نو الا نمرتن مگر یو شړی وا نمرا شړی ته ویل کې یا کسر خاتون وی تور خاتون وی دا بد وړی نو اعراب او اغسطلا نو دی وجنا یو شړی ور سره وبل شی ور سره نو د دینه ما سیوا وایا اس خیر چې دنو سرګړو ته ویل کېږي یو بروزه ده هغه د کله کوي دا اسکر سرګړی دا وروز شانتي بوی کې پسرلی کې بده دشتو مېرو کې کېږي او دا بروزه اکثر په دې غره کې په دې ډډو کې کېږي دا سرګړی په اوار دی کې کېږي وایا باب دې په بیان د سړی کې چې هبه چاته وبخي من رجلن ثم يوصي له ناغنبات وصیت کې دا موهوب له دی وارث د پاره بها پچا باندې په دې هدي باندې وصیت ورته وږي وایا بی ولیدتن نو ما د تملیک د دې کړو هبه کړې مو یا صدقه کړې مو وا ام علی ولیدتن جاریه وا وهبتها ما بخل و د چا د پارا نو د مور د پارا زما مور چې د نوم لښوا وایا ثبت اجر کې استاجر ثابت ده ورجعت دا ولید الیک تا ته فی المیراث په میراث کې نو دا جاریه ملک ستا شو په ارث باندې عادت الیک تا ته واپس شو په وجه حلال باندې نو معنا دا د باب د عطف صدقه نه ده اکثر علما وایي چې شخص صدقه وکي په صدقې باندې قریب باندې نو هغې نه بعد بیا وراثت کې ورسره میلاو شي دا د لپاره حلال دی وایا دلته دا هغه چې مراد دته نه ان اصوم عنها قال نبی له سلام نعمها علامه ایبی امام احمد رحم الله وی چې روزه ولی نسی د میت نه دا جایز ده قضا د رمضان وی نظر وی کفاره وی دا جایز ده امام مالک شافعی احمد رحم الله وی جایز نه ده او دلته راغله هل يطعم عنه ولي كل يوم انسان من شعير نو دا نصف صحابه ورکې امام ابو حنیفه رحم الله نه د غنم متعلقه دلته مراد دا د روزه تیونی سو معنا در کفاری در کفاره د روزي ور کما امایا قال نعم نبی صلی الله علیه وسلم حج تنو کا حج دنو کول یو تند مړی نه پیدا په اجماع د علماء جایز امایا باب دې په بیان د سړی کې راغلی یو کې په وقفه چې دا وقف کې په وقف کول باندې نو معنا در وقف په معنا د حبس سره ده شرعن وقف ست ویل کېږي حبس العين على ملك حبس د عین وکي په ملک باندې تصدق بالمنفعت کې دې توقف ویل کېږي عین شی دا ځان د پاره بن کې او ته ولګيږي تصدق په منفعت باندې وکي دې ته ویل کېږي څه دې ته ویل کېږي وقف وایا اصحاب ارضن لم سمالن قطور فی دل مکړي زمکه دا د دینم سمغه و د ازمکا دا سمغه د ازمکا په خیبر کې لم اصبت مالن قطو مار فی دل نکړي مال تقط هرگز انفسد نفیس عندي زما پنځ باندې منه د دې مال نه د دین نفیس مال چې تمام ملاو شوی نه ده اجود او اعجب او نفیس په معنا د جیس سره ده دا سي مال ماته ملاو شوی نه فكيف تامن څنګه امر کې به دې مال باندې قال نبی اسلام ویلي ان شئت کستافو حبست اصلها بنک اصل دې مال وتصدقت بها تصدق په منفعت باندې وکا
تصدق دا په منفعت باندې وکړه فتصدق بها تصدق کو په دې باندې عمر دلان هو دا تصدق کې انه شان لا يباع اصلها وایا ولا يورث نبواقی کی په دې باندې تملک په سبب د یو اسباب د ملکیت نا للفقراء اذا متعلق د تصدیق پورې تصدق یو کچا د پار للفقراء وایا وزاد مسدد یاد کړي د بشرنا ازویف معنا دار ملمنو باندې خرج کا ثم اتفقوا شيوخ د مسدد متفق دي لا جناح على من وليها نشتره گناہ په هغه چا باندې د دې تصرف کې یا کول منها چې د دین خوراکو کې بالمعروف په جائز طریقې باندې فی سبیل الله کې وکا کتاب د پاره چې دینو دا جائز ده یا رقاب فک رقاب کا مکاتبون آزاد کاغی تور کا یا فی سبیل الله حجی پاتې شوی دی غازی پاتې شوی دی jihad نا ابن سبیل هغه سړی ته ویل کیږي چې مال لري پچا کې فخاریه کې هغه مال تخبر رسیږي نه وظیف د عتب د خاص د پچا باندې عامل منو باندې خوراک کو په هغه باندې چې عادت جاری وي معروف طریقې باندې خوراک هم دي کول شي وایا خوراک سے دیکھتا ورکا حاصلون کې د مال مکیګه پرې کې تو عام ورکا خوراک وکا مال مډه راو وایا قال ابن عوف قال ویل محمد ابن سیرین غیر متأصل مالا چې تنه چې دینو جمع کوون کې مال لرا غیر متأصل مالا چې تنه ګنا نشته په دې باندې کته تصرف کې په دې مال کې تصرف هم په دې مال کې کولې شي تصرف وکا په دې ځمکه باندې خوراک ته نو کا تصرف کوه خو مال جمع کوه ما غیر متأصل او هم دارنګ تنه جمع کوون کې دې مال لرا په دې حدیث باندې جمهور علما او دلیل امام یوسف محمد رحم الله چې وقف جائز دی وقف کا وقف کې خلاف نشته دی ولیکن آیا وجوب د وقف چې دا وقف چې کوم دی تر څو پورې واقف دا ژوند دی وی وقف جائز دی کله سړی کور وقف کی زمکه وقف کی تصدق په غلی باندې جائز دی او زمکه باندې غلا زمکه دا وقف کا دا د سره لکه تا نظر په غلی پټې دی ولکه غنم د مدرسې ته ورکوم دي کې خلاف نشته دي کې خلاف نشته دا جائز دی خو کتا وقف وک قضا د قاضي رغلا یا اضافت ما بعد الموت ورشو وقف دی وکتا نشتا ولیک چې دا موقف کړي مدرسې ته د هغه ملکیت شو یا قاضي په باندې حکم وک او یا د اضافت ما بعد الموت وک دا زما وقف دې زمان مرګ نو ورسته دا بټول وقفي د مرګ نو ورستا نو قضا د حقیقت قاضی رغلا او یا داده چې اضافت ما بعد الموت توش معنا دا چې زمرشم زما کور مازمه کدي وقفي علی کذا وکذا یا سړی وقف په حیات کې صدقتن بعد وفاتی دا جائز دی که قضا د قاضی رغلا د دسته د ملکیت نوځي اختلاف پدې کې دی چې دا ملک د رقبی اضافت ما بعد موت اونکي حکم د حاکم پورې نشي حکم د چاره نشي حاکم ورپسې نشي ما بعد موت اضافت اونکي ما بعد مرت اضافت اونکي ایا دا ستا ملکیت نه ودی کنه ودی په دې کې اختلاف د امام ابو حنیفه رحم الله وی دا جائز نه ده تر دې پورې واقف شته ده چې دا کوم شی وقف کړي ده حکم د حاکم نه دراغله وقف د غلی کړي ده دا خرڅ کی دا هبه کی کله چې دا مل شو دا ورثو ته پاتې کیږي بیا زمکه دی وقف کړه حکم د حاکم نه دراغله ما بعد المغ اضافت نه دی کړي چې تکله وې ځان کده اوس غلم خړل اوس به زماوي تا کې دلیش او کچیر تا دا سی وی حکم د حاکم راغی نو بیا دا استالاس نوز حاکم په سره وکړه چې دا الله او کته مرشوي بیا بستا ورسو ته دا پاتې کی خو جمهور علما او امام یوسف محمد رحم الله زمکه دی وقف کړه نه خرڅول شي نه هیبه کول شي نه په میراث باندې وړي شي
همدارنګ اختلاف پدې کې چې دا ملک د موقوف علیه دا چې دینو داخليږي په ملک د موقوف علیه کنه داخلي دا ستا په ملکیت کې داخلي کنه احناف وای دا چې چاته وقف کړي موقوف علیه ته هغه په ملکیت کې نه داخلي هغه دا مالک شي مکه تا ته وقف کړه واقع وقف کړه موقوف علیه دا ستا په ملکیت کې داخليږي نه ته پیدا په غلیبانه اخلاق تصدق په معنی کوا ځکه وقف ستوي حبس الاصل تصدق بالفرع دی اصل تا سره دی غلا وقف شوی دا مال وقف شوی دی حبس دل تدا موجب د ملک د محبوس نه دی داغي ملکیت پکې نه راځي امام شافعي امام مالک رحم الله احمد رحم الله وی نقل کیږي ملک د موقوف علیه ته کدا اهل وی امام شافعي ينتقل الى الله عز وجل امام نووي رحم الله وی د حدیث نه دا معلومیږي فضیلت د وقف د صدقه جاریه ده فضیلت د انفاق معلومیږي فضیلت د عمر رضی الله عنه معلومیږي بل مسله سلورما معلومه شو چې اهل فضل و صلاح سره مشوره کو په مرادو کې بل دا معلومه شو چې خیبر فتح شو دی په زور باندې غانمین مالک شي او ځکه نبی له سلام تقسیم کړو بل فضیلت د صله رحمی معلومیږي قوم دارنګ معلومیږي وقفه و صله رحمی وکا وصله رحمی وکا وقف وک خپلوانو تزمکه د ډیره د غلط نه خوري دا ورته وقف کا چې هغه غلط خوري نو هغه سره همدردی وکا وایا وبه قال حدثنا سليمان بن داود المحري وقال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ليس عن يحيى بن سعيد عن صدقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نشا خالي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كان عبد الله بن عمر في سمع دا سمغن دا زمکو په مدینه منوره کې وایا فقص من خبرنا فحديثنا بقال غير متاسل چنه جمع کوون کې مال فما عفا عنه فضل عنه وایا من ثمري فهو للسائل والمحروم سائل والمحروم سائل چې سوال کې محروم فقير غیر السائل ته ورته وایا قال وساق القصه قال چلا ولد يحيى بن سعيد القصه قال يحيى وایا وان شاء وليسمع اشترى من ثمري کچې ته متصرف د سمع کوي دا سمغ زمکه تصرف کې سوکین واجب دا ولی وایا من ثمر رقيقا لعمله وقد ضم ولي المعاقب دا کاتب د عبد الله بن عمر رضی الله عنه عبد الله بن ارقم دا د خلافت زمانه د خلافت د عمر رضی الله عنه ځکه دا معاقب دي د پر کاتب دي په خلافت کې نو ځکه دا وای چې نو دا په ایام د نبی له سلام کې دا وقف کړی نو وایا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبد الله بن عمر للمؤمنين ان حدث به حدث عن سمع وسر ها کچې ته دې ته یو نوې خبره پیښه شو لکه مرګ راغی سمغه د نوم د باغ دی او سرما د نوم د باغ دی د عمر رضی الله تعالی عنہ دا معروف مشهور دینو په مدینه منوره کې دا د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ وایا ابن الاقوى وعبده الذي به والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي به نو اب هغه غلامان چې په دې کې دا غسل هيسي چې کم په خیبر کې دي غلامان الذي چې کم په دې خیبر کې وو والمئة التي اغسل هيسي اطعمه چې ور کړی وي اطعمه محمد صلی الله علیه وسلم هغه سلی سي چې نبی له صلوات الله دې ته ورکړي دي بچا کې په وادي کې تلیه هغه مال چې هغه نږدې د چاته د سمغه ته کمال نږدې دي هغه ورکړي وي چاته حفصه بنت عمر زوج النبي صلی الله علیه وسلم ما عاشت تر سوچ حفصه ژوند دي ثم يليه او به دې ته نږدې چې کوم زوی رای دي من اهل د حفصه دا باغې ته حواله کیږي هغه ته ورکول کیږي دی وجه امام ابو حنیفه امام ظفر دلیل نیولې چې زمکه وقف کول دا معنی د رجوع نه دی عمر رضی الله عنه چې منع د رجوع نه کړي و نبی رسول الله والسلام ذکر د تراغله نو معنا دا دا بغاڼله چې تا یو کار او هغه کړي وي نو هغه نه بعد به ته ورته رجوع کې او کله حدیث کې راځي چې عمر رضی الله عنه خو منع کړي نه مونږ د حدیث کې منع کړي خو د حدیث ثابت د حدیث منقطع دی ځکه ابن شهاب د عمر رضی الله عنه زمانه نیولې نه لیدل نه نه د من دلی دویم دا دی چې عمر رضی الله عنه نو هغه دا ویلي چې وقف صحیح دی وقف لازم دی خو لیکن شرط د واقف د پر هغه رجوع ده چې واقف شرط کې ضرور رجوع کوم په له ان يرجها چې وي زبر رجوع کوم شرط دی به رجوع دا کولی شي رجوع دا کولی شي دا حدیث ثابت نه مونږ دې حدیث کې چې کوم یو په دار غل رجوع کولې شي کته منقطع دي نو دا خو امام زهري راوي راغلی امام زهري
امام جلیل د دې پر روایت کې کدا سي روایت ریش منقطع هغه عیب نه پیدا کوي او بل دار کچوي دلته دا خراغله دي دا خبره چې ابن شهاب عمر دلانه زمانه میندل نه ده یا عمر دلانه هغه وقف کړیو صحت د وقف لزوم خدا دې چې واقف رجوع شرط کړی مو دې باندې دلیل څه شی چې دا عمر دلانه دا شرط خود سره دلته موجود نه وایا دا مال بخرتيږي نه به دي او شی ينفقه دا متولي خيس را من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من ولي سوق تصرف د مال کې ان اكل او اكل ولا خوراک یا بل چاته خوراک یا غلامان په باندې واخلي د دینه د دې لپاره چې آزاد کی غلامان هیڅ پروا نه لري واجب دی غسل شي وایا او اجا في صدقه يعني البيت صدقه د میت نه جایز وایا وبه قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن وراء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه اشياء من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له باب ما جاء في من مات عن غيره وصيه يتصدق عنه باب دې په دې سوچ مرشي بغیر د وصیت نه تصدق عنه هل يتصدق عنه وصیت نه مرشي ته تصدق کولای شي کنه شي کولای چې د مور په پلا پر رشتہ دار د خپلوان د استاد د پیر دی عالم دی ولی د دوه خیرات هم دا کولای شي کنه شي کولای شي وایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قال يا رسول الله ان امي اقتلت نفسها يقدم لشوا روح يقدم وقتل انفلاد دي ته ویل کی او سینه سړی خلاصي تفجعتن یو ناصاب وایا او خو صدقې بهم کړي خو يقدم لشوا ته نه پات شو وایا او خیرات کې صدقه کې اخلاص پکې نو هغه ثواب هغه ته ملاوي وایا قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو وبعد قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال اخبرنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سعد بن عباده رضي الله عنه وایا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امه دامور غمرتن میدنه وایا مخرب باغ ته ویل کیږي مخرب یو جماعت د خرماګانو ته ویل کیږي ابن اسیر مخرب خرماګان چې کله په خي شاغي باندې اطلاق کیږي وایا زتا غوا کوم چې زه تصدق کوم به په دې سره عن هاده د مورنا ان معلومیږي اشهاد وصیت باندې وصیت بدون د اشهاد نه کامل کیږي نه او دا معلومه شو ثواب د صدقې میت ترسيږي پیدم ورته رسېږي او کتوی کہ قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الیس للانسان ما سعى الا ما سعى صدقه څه فائدہ لري علماء وایي چې دا حدیث دا مخصص د عموم د آیات لري او بل دار دلته دلیل په دی باندې دار چې وصول د ثواب د قرأت میت تر دا صراحتن ثابت او اندارنګ یا مراد الیس للانسان الا ما سعى مراد ایمان دی چې ایمان دی یو انسان بل ته فائدہ نه رسي صدقه دا فائدہ رسي دینه معلومیږي صدقه د میت نه جایز ده دا مستحب ده ثواب مړي ته رسیږي فائدې رسیږي متصدق به تاسو کې صدقه کې دي تم فائدې رسیږي په دې باندې د علماو اجماع ده په دې باندې اجماع ده چې صدقه په وارث باندې واجب نه ده د میت نه دا تطوع ده دا مستحب ده دا ثوابي ده البته حقوق مالیه چې کوم په میت باندې دي کچې ته ترکوي قضا واجب ده وصیت کړي کني کړي دا بدر اصل مان نه ورتي امدارنګ دیون د الله تعالی کا زکات په پاتې حج په پاتې نظر کفارات بدل د صيام و غیرها دین د ادمی دي میت د پاره سنشت تر کنشتره وارث د پاره قضا دا لازم نه ده بلکې مستحب ده چې دا وکي کمال وی به وګودي کی کمال نیوی وصیت نه دې کړي کوي کې نو ډیره خبره د قضا د دین دی وکي لیکن دې د پاره دا مستحب ده بل چا د پاره ثواب ده چې دې غاړه خلاص کی او دې د دین چې دینو هغه ادا نوایا وصیت د حربي کافر چې اسلام د دې ولی راوړي نو وصیت کې د حربي کافر دې ته وصیت کې ایلزمو مسلمان باندې دا لازم نه ينفذها چې دا وچلی دا وصیت د دې وچلی د دې وصیت د حربي وچلی دا دې لپاره جائز ده که جائز نه وایا وبه قال حدثنا عباد بن وليد بن مسيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني حسان بن عطيه عن ابن شعيب عن ابي عن جدي ان العاص بن وائل الاوصاري وقع عنه 100 رقبه فاعتق ابن هشام 50 رقبه فاراد ابن عمرو ان يعتق عنه 50 الباقيه فقال نو دی وجنا
بیا ذات کې میات رقبتن سل غلام دا عاد چې کوم دی په دې وخت دا کافرو فعتق ذات زوی د هشام 50 رقبتن وصیت په بدل د وصیت د چا کې د پلار کې دا غلامان آزاد کړه دا ابن عاد دا عمر نمیدلا دا اخی کبیر د هشام یا فارادا اراده وکړه چې دنو زوی د دې چې عمر دې ان يعتق عن 50 باقيا وایا قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي اوصى بعتق بهذه رقبه وان هشاما اعتق المغفل وبقيت عليه 50 رقبه افاعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كانت تحاسن مل مسلمان وي او د دینه آزاد شوی یا تصدق کړو یا تاسو حق دا ورته رسیدل کنه رسیدل نبی له سلام مقصد دا دعوت رسیږي کله چې اسلام نه دراوړي فلین فو تصدق او د عتق دا ورته پیدا نه رسېږي وایا ابو ما جاء في الرجل يموت عليه دین مرشي سره دی باندې قرض ولهو د رجل مید پر وفاشتره مال کافی به دین شتره یستنذرو غرماؤه مهلت به غرماو ته ورکړي شي قرض و يرفق بالوارث نرمواله به د وارث سره وکړي شي وایا وبه قال حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن اسحاق حدثنا هشام بن عروه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنه واخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا جابر اخبرو خبر ورکړي دي چاته دی وهب تا چې پلار دی وفات شو وایا توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من يهود وسق ديان پر رجل من اليهود فاستنظره طلب کدا اصحاب د دیننا چې تاسو بعد ورته پرې د انکار وکړه بیا ان طلب د مهلت ورکچا ته غریمانانو ته فابو انکار وکړ د مهالنا فکلم جابر وایا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له اليه فجاء رسول الله چې شفاعت کړه د دین له يهودي ته نبی له سلام راغی وایا فكلم اليهود ان ياخذ ثمر نخله بالذي نخل میوه د کجور ټول واخله بالذي په عوض داخله چې دې علیه يهودي دې په جابر رضی الله عنه باندې بدل فابا انکار وکړ وایا فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزله فابا وساق انکار وکساقه د حدیث به تمامه بخاری مسلم کې موجود دي چې انکار وکړ نبی رسول الله فرما راجمه کړ درمن کې راجمه کړی پیغمبر اسلام ته نظری ذری تاو شو بیا تل ونیولا څومره قرضداران چې ټول خلاص شو او کجور له په درمن کې خلاص شي منوي اوبد حدیث اللهم صل علی محمد الحمد لله